صورتونه نماز واجب نه جی تشهود نه پس چې خاصتا که سهون مات شو خو مونږ ځان تبا شو او که قصدن مات کو نو فرض وشو واجب پاتې دي فرض وشو یو فرض یو واجب دي فرض وشو واجب عملا د دواړو فرق نشته ځکه مونږ په دلته کې دغه عملا فرض ام واجب عملی دي واجب عملی عمل کې د دواړو یو اعتقاد کې فرق دی اعتقاد کې د فرض و د واجب و اعتقادی فرق ہے جو لوگ باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یہ بھی تو ایک قسم کا ہجرت ہے یا اس کے لیے ثواب نشتا کیسا ہجرت تھی دنیا اللہ کاروبار لوگ ثواب کے گی ہجرت ہے ادھری گا یو بلا وجہ ذہن ترالا امام بخاری نبی علیہ السلام چې دا حدیث راوړو دې کې تطیب د قلوب د طلباء هم دی تطیب د قلوب د طلباء هم دی چې تاسو د الله لپاره هجرت کړی دی ہندوستان میں حدیث کی کیا ترتیب تھی کیا اس وقت علماء موجود نہیں تھے وہ خدا احادیث دا ترتیب نو چې دا کم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړ زمون په دې وطن کې په حدیث دلته حدیث نو د فقه کتابونه وو خلکو به مونیا او خلاصه وي دا حدیث دورې دلته نه وي بس ټول مولیان بلګیو مونیا او خلاصه او خضری او کان ظاهرای نه وي رسته بیا شروع هم وبا خو بعضې هغه علما چې هغوی به چېرته لرې سفرونه او دا کتابونه به وي دلته ټول درسونه د فقه او د فقه مسایل د فقه مسایل به او بس اپکېږو به نه هغوی به فقهاو ته په داسې نظر کتل که نه لکه پیغمبر کې بلکې تر دې حده پورې د یو صاحب قول دی د یو صاحب قول وی مرا قول ابي حنیفه کافی است قول پیغمبر کافی نیست مرا قول ابي حنیفه کافی است قول پیغمبر کافی نیست ور داسې الفاظ به موتل نو دا یو دور تیر شوی یو دور داسې تیرو نو ټیک ده فقه مستنبط مسائل دي مونږ وایو فقه مستنبط مسائل دي اجتهاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی زموږ دغه دی امام دی نو دا یو دور تیر شوی دی بل څه دی د چانه د کتابونو لپاره پیسې غوښتل څنګه دي سوال منل التماس جایز دی امر جایز دی که رور دی وي کشر رشتہ دار دی وي دوست دی وي او ته التماس د مساوي نه دا بالکل جایز دی یا تانه لاندې وي مقتدی دی وي او تانه په دغه کې لاندې دی الکه مال کتابونه واره او هيئت د تضرع باندې جوړه او که چرته هغه د ځان نه فوق غني دنیادار ز غریب ما او صورت د تضرع د جوړ کړی رجیمه سره غني سره دا سوال مضمومه ده دا کوم سوال شو سوال مضمومه او که مقتدی دی الکه وای جبلی قال په کتاب راوړه ها کله پیسې دې نه مړه اته راوړي نو دا اوس دی امر یا الکه مهرباني وکاوه کتاب استعمال والا التماس او په خله دې وته چینګه کړه پښتو کې مې راځي دې ته سوي لیکي الکه تزرع او عجز نو دا سوال مضمومه لري تمام زمانه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المعادي باب عبر وشهدين وسيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه بعد أشهد عبد الله بن محمد قال قال سبع عشرة قلت فأيهم كانت أول قال الوكيل والوكيل بسم الله الرحمن الرحيم کتاب المغازی دینه مخکې امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الجهاد ذکر کړی او دا غي نه پس کتاب المغازی راو هغه مخصوص اسفار د نبی علیہ السلام د قتال د دشمن لپاره او مغازی دي کې عام اسفار ذکر کړي هغه کې احکام د جهاد یوازې اسفار نه هغه کې احکام د جهاد دي ټول ترغیبات د جهاد دي دفاعي جهاد اقدامي جهاد احکام دي پکې بیا د جهاد نه پس د غنیمت فیصله ته وي غنیمت ته وي او خمس هغه کې سخت اختلافي مباحث او دا صرف اسفار
نو د غزوات او اسفار چونکې د نبی علیہ السلام زیات دي په نسبت د نورو نو که تدبیر ذکر په کتاب المغازی سره اسفار د نبی دم خودی کې به د حج په سفر هم راشي دې کې به د نبی هم د عمره سفر هم راشي د حدیبیه وغیرہ او بیا عمره القضاء سفر هم راشي نو دا مطلق اسفار د نبی علیہ السلام او عنوان د مغازی او د زکات خو چې اسفار د جهادونو د پیغمبر علیہ السلام ډیر دي پر نسبت د نورو نو د تقریب کو نو تعبیر دې په کتاب المغازی سره مغازی څه ویل کېږي جمع د مغزن دا مغزن دو معنی یا هم مصدر میمی دی په معنا د قصر غزا یغزو غزوا و مغزن ای قصر یقصد قصر یا په معنا د قصر دی او یا مغزن مصدر میمی دی په معنا د قصر او یا ظرف مکان ظرف مکان اغه زینا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قصد کړی دی ظرف مکان راجح دا چې دا مصدر میمی دی غزا یغزو غزوا نو معنا لغوي په قصد او اصطلاحي معنی څه ده محشر لیکل دي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه او بجيش من جيوشه يعني دقت لیکل دي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه یا خپل کافرانو په ودی او بجيش من جيوشه او يلخر لګلې او مناسبت زمانه لغوي سره واضحه مولانا څه دلته یو کلی ځل فرقه هغه دا چې پیغمبر علیه السلام په خپل تلی د کافرانو د مقابله د پاره او ځان سره قوم بوتلی وي هغه ته غزوه ویل کی او په خپل نیتلی او د صحابه او قافله لګلې وي نو هغه ته بعث او سریه ویل کی په خپل کومه قافله کې شرکت کړي هغه ته غزوه او که په خپل شرکت نه لګړي صحابه لګړي دي هغه ته بعث وي او سریه ورته لګي او دې زمانہ کې که بادشاہ په خپل شرکت وکړي نو اطلاق د غزوی په دیګه وکړي بعض علما اوسم دا وایي چې بادشاہ په خپل شرکت وکړي امیر المؤمنین یا خلیفہ نو دې تم غزوه وي او کنا فوج ولګو په خپل لانه نو سریه او بعث ورته وي لیکن محققین علما وایي نه غزوه د بل بادشاہ د شرکت سره باندې اطلاق نه کیږي دا تخصیص لري په شرکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم که پیغمبر علیه السلام شرکت وکړي اصطلاحي لفظ شو نبی ورته غزوه وي او که نبی علیه السلام شرکت ونکړ سریه وي او د پیغمبر څنګه بس ټول سرایا دی وګورئ د اطلاق د غزوې په نشي کولی اگر که بادشاہ او امیر په خپل شرکت ولې کی دا خو یو خبره شو دویمه خبره وره غزوی د نبی علیہ السلام څومره دي او سرایا د نبی علیہ السلام څومره دي یو نقطه مې راکړه ادا د غزوی او د سریه اطلاق یو بل کېږي یو جهاد دی او هغه کې د پیغمبر اعظم شرکت نه دي ثابت او امام بخاری وایي باب غزوه ذات الثلاثه باب غزوه ذات الثلاثه استبراجي حالات په ذات الثلاثه کې د پیغمبر علیہ السلام شرکت نه دي ثابت ویږي په او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام په شرکت نه دی کړی او هغه باندې لکه موته غزوه موته باب غزوه موته باب غزوه موته حالانکه موته کې د نبی علیه السلام شرکت نه دی ثابت نه دی تللی ورته نو اطلاق د غزوه او د سریه په یو بل کېږي یو بل باندې اطلاق کېږي لکه خصوص او خصوص کې اطلاق یو بل کېږي نو د غزوه او د سریه اطلاق یو بل کېږي دا یو خبره شوه اوس برا شو تعداد څومره دي غزوات څومره دي او سرایا څومره دي سرایو کې به اختلاف دی څوک وایي چې دا ډېر زیات اقوال دي په سرایو کې څوک شپږ ډېر سرایا شوي د نبی علیه السلام شپږ ډېر سرایا او مونوس څوک سل یادوي سلو پورې چې کوم صحابه لګي په خپل نه دي خو زه به راجح درته ویم راجح قول چې ابن اسحاق نقل کړی دی د مغازی امام دلته ابن اسحاق دی یو ابو اسحاق دی هغه بیل دی ابن اسحاق بیل دی دغه بل بیان درته رسو کوم نو هغه وی چې د پیغمبر علیه السلام بعوث او سرایا د عرب په جوړ وسلوي دا څنګه په غزواتو کې مختلاف دی
څوک شل یادوي څوک څلېرویشت یادوي څوک زیاتې کمې خو راجح دا دی چې دا 28 غزوات دي نو سرایا چې کم راجح قول دی څو شو 47 او دغه چې دي دا غزواتو کې راجح قول څه شي دی 27 دا غزوات شوي دي دا د سرایا او د غزواتو په منځ کې لږ یو رپورټ غوندې اختلاف همې درته بیان کړ کتاب المغازي نو دې کې یو دوه درې قصې دي نو بس ما سبا به ان شاء الله په دې نورې خبرې وکړو ها سبا به نورې خبرې وکړو ان شاء الله الکه تاسو تاسو مها دونه کېنه یو کس ورته مفتي سره تلونه و اجي صاحب مفتي سره ته وایي خدای موږ محتمل چې ته ته هغه جراشه ته وخت تاسو نه ځای یو خوشن خبرې مکوې کېنه یو کس هم نه پاسه حالت د جنابت کې دا دعا ویل څنګه بالکل ویل شي جنابت کې صرف د قرآن شریف تلاوت نشي کولی نا جوړم دوا غوړ الله دې جوړ کا اور والا بیمار نه خدای پاک دې جوړ کړي طرق استعمال د اذا دوباره معاد کا دون روزگار نه ابروز مې وې او بیا مې نن مې درته وې زما بل کار بني جوړ لنګری اولنه چانوي هغه بسکر پکې وي او د دکان وړشتا او شریک یې پکې نه جی دا خو زور ته مچ مچانا یقین توا چې خپل کورم زما د هدایتي چوړه مچانا ډاکټر پنځ باندې هغه اورو چې ګوره پکې وي د انسان د صحت لپاره ډېر پیدا منشي کوم اورو کې چې ګوره وي د انسان د صحت لپاره ډېر پیدا منشي هغه ټولې د جدلار نو مال یو د لنګر روټه وروړي او یو کسره مخکې چې ډوړیو کنده بازار راوړه یقین کو کا بازارې می تیری النګور الته کسرې د بوري ډکې مړې راځي نو پورا پرې دې کې څه پیدا یو ستاره صحت لپاره پیدا ده او بل مدرسې لپاره پیدا ده کنه په مدرسه اوس مثال په تور من وړه په یو پای کې دړې ګرو باسي دا تاوان نه دی مدرسې او پیدا ده چې صحت لپاره پیدا ده ها نو پرې ولا په کار کوي یو قاری سے د دعا درخواست کړی دی ولې سالم د پر الله دی وای سالم ورته خدای دی والدین بیمار شفا ورکړي والدین بیمار دی الله دی ورته شفا ورکړي हमारे घर में बीमारी है अल्लाह दे ورته شفا ورکړي او سوي طالب علم پر دعا وغواړي او کوپریشن یې کړی دی الله دې ورته شفا ورکړي ابو عبدالله کنیت و عبدالله नाम का बेटा امام بخاری का है और قام مقام के लिए کنیت ضروري وکړي اولاد نشته الله دې ولا اولاد ولو ولد صالح د پاره دا دعاګانې وړي ټول دعاګانې د اتفاق سره وي الله یې ټول مسلمانانو اتفاق سره وي لمه دې سخت دعا راته چې نرم شي صدقه او صدقه نرم شي ذکر استغفار دې او ذکر کا ایام خیر میں ذکر کرنا بالکل کول شي تلاوت قرآن شریف نشي کول والدین بیماران دي او کور کې نور حاجت دي الله دې ټول شفا ورکړي حاجتونه لله ورکړي छोटा भाई बीमार है या बीमारी भी अल्लाह दे मुस्तकिल शिफा ورکړي तो लोगों पहले भी और पहले नहीं तो लोगों का ऐसा तुलना न करते हाँ तो लोगों को तुलना अगर ये उड़े करते वो वायु का दुआ दरखास्त की सऊदी के लिए अल्लाह दे वाला सब धन्यवाद मुफ्ती साहब दामत बरकातुम तशरीफ लाओ تاسو د پاره اړین